اول تاسو د مولانا صاحب د یو څو خبرې وورئ، بیا پرې زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. په روژه کې چې استنجا کله انسان کوي نو د دپاره دا مکروه دي چې دی ډېر کولاو کیني، کولاو به نه کیني. که چرتې اوبه د انسان د لاندې طرف نه هم وجود ته داخلې شوې په دې روژه خرابېږي. د دې خبرې خیال ساتئ. د مولانا صاحب دا خبرې خو تاسو واورېدلې. مولانا صاحب وی چې په دې طریقه باندې د انسان روژه ماتېږي. بل طرف ته مفتی منیر شاکر صاحب دی چې هغه وی په دې طریقه باندې د انسان روژه نه ماتېږي. یو طرف ته دا یو مولانا صاحب دی، بل طرف ته مفتی صاحب دی. فیصله په تاسو باندې ده چې کم یو مولا په حق باندې دی. خپل رائے تاسو ضرور په کمنټ کې راکړئ او راځئ چې مفتی صاحب وورو چې مفتی صاحب د دې مولانا صاحب باره کې څه ویلي دي او د دې مسایلې چې کوم مسله ده د دې باره کې مفتی صاحب څه ویلي دي. ویډیو طرف ته چې ویډیو وګورو. اوس به بیا مولایان وایي چیرې استنجا ته چې کینې لږ په احتیاط کینې. لکه خدای دې غر که ستا په خپل ځان اعتماد نشته. چل څه دی؟ الله تعالی خو دا شی ډېر په قدرتو جوړ کړی دی. نه تېنه بهر څه شی د انسان د مازغو نه د کړپ نه علاوه نه تېنه څه شی وتی شي او نه څه شی پې ورننوتی شي. ستا په دې خپل ټنل اعتماد ولې نشته؟ ټول دنیا کې ګرځي ګرځي صرف دې ټنل دې فکر دی وي چې ګوره روژه راغله لږ به په احتیاط باندې ډېر کلاو به نه کېنې. انا لله خلق مو په ځان شکي کړل، الله مو کور آباد کړ. څه شی به درته ووایي؟